الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متتاليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلامی کال دا کما میاش چې تقریبا په ختمېدو ده نو د دې میاشتې نوم دی ذوالحجه ورته هم وایي فرحا بانی زور دی او ذو الحجة ورتهم وی فرحا بانی زیر دی ذو الحجة او ذو الحجة قرآن کریم کی اللہ جل مجلوه دا حج دا عبادت چې کوم نوم ذکر کړی دی نو هغه هم په دې 2 طریقو بعض آیتونو کې الله پاک ورته حج ویلی دی حابان زور دی او په یو آیت کریمه کې الله جل جلاله ورته حج ویلی دی ولله علی الناس حج البيت نه حج او حج دغه ذو الحجه او ذو الحجه دا انتهایی درجه دا افسوس خبره هم ده د دین د بعد خبره هم ده
او کم از کم د اسلامی غیرت او د حمیت نه هم خلاف ده چې یو مسلمان د خپل اسلامی کال د میاشتو نومونه هم نه پیژني د اسلامی کال د اسلامی میاشتو نومونه هم نه پیژني او ډېرې میاشتې داسې دي چې عام مسلمانان د هغې هغه نوم چې لولي نو غلطې لولي د اسلامي میاشت د اسلامي کال د اسلامي میاشتو هغه نومونه چې کوم نومونه الله ورله ایښي دي هغه نومونه چې کوم نومونه رسول الله ورله ایښي دي او مسلمان الله واحد لا شریک ګڼي نبی علیه السلام امتی ځان ګڼي او دی د دې میاشتو د نومونو نه مني خبر نو خپل سبق در باندې نه پخومه په دې بنیاد مې درته دا ووایي چې د دې یو نوم دی ذوالحجه او بل نوم یې ذوالحجه وړو وړو ماشومانو ته د 3 او د 4 کالو زموږ ستاسو د مسلمانانو بچي او د انګریزي کال د انګریزي میاشتو نومونه ورته یاد او پلار یې د 8 کالو وي حاجي هم وي او تبلیغي هم وي او تقوادار هم وي او منځګزار هم وي او غیرته ګیری هم وي او د اسلامي کال د میاشتو نومونه نه پېژني او دغه رنګي چې اوس د چا نه تپوس وکړو چې اپریل د اسلامي کال څویمه میاشت ده هر یو به وایي چې دا 4مه میاشت ده جون 6مه میاشت او که د یو مسلمان نه د اسلامي کال د یوې میاشتې په باره کې تپوس وکړي چې دا د اسلامي کال څویمه میاشت ده نو بیا پته نه لري هر مسلمان تعلیم یافته دی او که بې تعلیمه دی د دې نه خبر دی ښځه او که نر دی چې انګریزي کال د دې میاشتې نه شروع کېږي او په دې میاشت ختمیږي او د اسلامي کال د شروع کېدو میاشت کومه ده او د اسلامي کال د ختمېدو میاشت کومه ده د دې نه مسلمان وي خبر انګریزي کال چې ختمیږي او نوی کال شروع کېږي نو بیا د ټولې دنیا بېدینه خلک په دغه شپه باندې دومره ګناهونه کوي چې ټول کال یې دومره ګناهونه نه کوي وایي کال بدلېږي او مسلمانان ورسره پکې هم شریک شرابونه څښلو کې زناګانو کې غلاګانو کې بې پردګو او بې حیایي کې نعوذ بالله او الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي بچې به د الله نه غواړو سوالونه به کوو تعویذونه به کوو علاجونه به کوو او ډېر خلک د بچو دپاره بیا 4 میاشتو ته لاړ شي او ډېر خلک د بچو دپاره بیا عمرو او حج ته لاړ شي الله نه بچي غواړي چې بیا الله وله بچې ورکړي او کال مکمل شي بیا سالګرې ملاوي په انګریزي کال باندې چې نن مې د بچي کال پوره شي او د بچي په کال د کال په پوره کېدو باندې هم مناول پکار دي د بچي د کال په پوره کېدو باندې خوشحالي نه پکار لکه چې د بچي کال پوره شو نو مطلب یې دا شي چې د عمر نه یو کال کم شو نو د بچي عمر دې کم شو ته به خوشحالي مناوي ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله موږ د یهود او د عیسایانو نه دومره متاثره یو چې د دین
د مسلو مبارکې زموږ استاد عقل هم کار نه کوي. نو دا کومه میاشت ختمېدو والا ده دا د اسلامي کال څویمه میاشت ده؟ 12مه میاشت ده او د دې یو نوم دی ذوالحجه او بل نوم دی ذوالحجه او دا تقریبا اول ځل دی زمونږ په یاد کې چې په ټوله دنیا کې سپوږمۍ په یو ورځ کتلی شوې ده ټوله دنیا کې. نو په هغه حساب سره نن د جمعې ورځ ده د ذوالحجې د میاشت دی څویم تاریخ دی؟ 26 تاریخ. اوس به کې د جون تپوس کړی وی نو اډیټونه شروع یار دکاندار سره غم دی اډیټ دی نو ټولو ته معلوم یې شمار دی او د ذوالحجې د میاشتې نن څویم 26 تاریخ دی او د هفتې په ورځ 27 او اتوار په ورځ 28 او د پیر په ورځ 29 دی. انګریزي کال شروع کیږي د ورځې نه او اسلامي کال شروع کیږي د شپې نه. نو که د پیر په ورځ د انور د پریوتو نه بعد یا د پریوتو په وخت کې سپوږمۍ ولیدلی شوه نو بس د شپې نه نوی کال شروع شو او انګریزي کال هغه د ورځې نه شروع کېږي شپه ختمه شي ورځ شروع شي بیا نوی کال شروع شي. قرآن کریم کې الله وایي ان عدة الشهور یقینا د میاشتو شمار عند الله دا الله پنیز 12 شهرا 12 میاشتې. دا آدم علیه السلام د زمانې نه راواله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې پورې د هر پیغمبر په امت کې او د هغه په دین کې د کال میاشتې به څو وي؟ 12. ځکه الله وایي یوم خلق السماوات والارض دا 12 میاشتې الله پاک د هغه وخت مقررې کړي دي کوم وخت چې الله آسمانونه او ځمکې یعنی دنیا یې پیدا کړي چې کوم وخت کې او د آدم علیه السلام د زمانې نه راواله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې پورې د میاشتو همدغه ترتیب و د اسلامي میاشتو چې کوم اوسنی ترتیب دی. د نبی علیه السلام د دین نه وړاندې د عیسی علیه السلام د دین نښې چې بالکل ختمې شوې او دین اسلام دنیا ته لا نه و راغلی نو دې زمانې ته د جاهلیت زمانه وایي. د عیسی علیه السلام د دین اصلات چې ختم شو 500 یا پوکم 600 یا 600 کاله د زمانه د ترمنځ او دین اسلام دنیا ته نه و راغلی نو دې زمانې او دې دور ته کومه زمانه وایي؟ د جاهلیت دور، د جاهلیت زمانه. ځکه دا هغه زمانه وه چې په دې زمانه کې د ادیان سماویه بالکل هر قسم اثرات ختم شوي. نو په دغه زمانه کې بیا
د دې جهالت په بنیاد باندې مشرکانو د کال په 12 میاشتو کې دوه قسمه ګډوډو. یو دا کله به دا وي چې اسلامي کال کې خو اول محرم ده او بیا ورپسې سفر لګا ندی بکړه وګړه دا ګډوډو کو چې سکاله سفر را مخ کې شو او محرم تینا رستو شو او کله نه کله به دا شي وي چې سخ کال دا موجوده کال دا د 12 میاشتو په زیبالي د 11 میاشتو څنګه به د کال 11 میاشتو د جاهلیت د زمانې نه وړاندې دا رنګ ګډوډ د کال په دې میاشتو کې هیڅ هم نه وکړي ادي به کېو نو نبی علیه السلام چې د خپل آخرنی او اولنی فرضی حج تاریخی بیان کړی دی، تاریخی تقریر کړی دی، تاریخی خطبه ور کړی ده او باغی ډیر نصیحتونه امت ته کړی دي او په کې دا نصیحت کړی دی چې تور ته په سپین باندې فضیلت نشته او سپین ته تور باندې فضیلت نشته، عربی ته په عجمی باندې فضیلت نشته او عجمی ته په عربی باندې د فضیلت دارومدار یو شی دی او هغه د تقوا، هغه د پرهیزګاری، هغه د ګناهونو ځان ساتل.